ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما قابل قدر مشرانو او کشرانو او اهل محلي والو دا قاعدو په حوالی سره زمونږه سبق شروع عقاید د عقیدی جمع ده او عقیده د عقدون نه جوړه شوې ده او د دې معنی دا غوټه ورکول ګره باندې غوټه ورکول چې څنګه یو سړی وي عقد نکاح دای مثال نه عقد نکاح وای کنه چې د سړی نکاح ده نو دا خد او خاون هم اترلی شي بل سره نو دې درې وجه نه ورته عقد نکاح ویلی شي. بس دا خو یو ځان له بحث دی د ښځو خاون دا داسې رشته ده چې دنیا ته الله تعالی ټول لومبنۍ رشته چې رالیږلې ده هغه د ښځو خاوند که مکمله وشي انشاءالله په دې باندې بیا بل ټایم بحث وکړو. د عقیدې تعریف دا دی چې داسې یو نظریه چې د هغې په بنیاد باندې الله راضي شي او انسان ته جنت ورکړي، یا داسې نظریه چې د هغې په بنیاد باندې الله ناراضه شي او انسان ته جهنم ورکړي، نو دې ته عقیده ویلی شي. د دې مطلب دا دی چې نظریه دې ټیک وي نو الله به راضي وي، چې الله راضي وي انسان ته به جنت ملاویږي. که نظریه دې غلطه وي الله به ناراضه وي او انسان ته به جهنم ملاویږي. خلم را چې کم عقاید او عقیده هغه داسې وي چې هغې باندې الله راضي شي نو هغې عقایدو ته عقیده صحیحه ویلی شي، او چې کم عقیده باندې الله ناراضه کېږي نو هغې ته عقیده باطله ویلی شي. صحیح عقایدو ته اسلامي عقاید ویلی شي، او د دې په بنیاد باندې د اسلامي عقایدو په بنیاد باندې دا فیصله سړی کولی شي چې دا د کفر او د اسلام فیصله پې کېږي. عقاید هغې ته اسلامي عقاید ویلی شي، او چې کوم عقاید صحیح نه وي هغې ته کفریه عقاید ویلی شي یا بدعیه عقاید ویلی شي. بعض عقیدې داسې دي چې هغې باندې د اسلام او د کفر فیصله کېږي، او بعض عقیدې داسې دي چې په هغې باندې د اسلام او د کفر فیصله خو نه کېږي، د بدعاتو فیصله پې کېږي. نو چې کوم عقاید د دلیل ظني نه ثابت دي نو هغې باندې سړی د اسلام نه خو نوځي، سړی پې د اهل سنت والجماعت نه وځي. او چې کوم عقاید دلیل قطعي نه ثابت دي نو په دې باندې سړی د اسلام نه وځي، دا د اسلام نه خارجېږي. موږ او تاسو د الله تعالی صحیح عقاید را نصیب کړي. نن سبق دونه کافي دی، انشاءالله سبا به په دې باندې مزید گفتگو کوو.